د خواخې سره زنا بعضې خلکو ویلي چې حرمت مصاهرت نه واجبوي زنا هلته یې ویلي دي سړي واده کړی و اولاد هم غالبا د خپلې ښځې نه پیدا شوي دي د دغه نه بعد قضیه داسې پېښه شوه چې خواښې سره زنا وکړه و اولاد هم پیدا و د خپلې ښځې نه هغه نه بعد زنا وکړه مسله چې راغله فتوا وشوه چې دا حرامه ده پس د و اولادونه خپله ښځه لاړه دا داسې نه ده چې تر اوله وخته پورې خبره ده یعنی و اولاد هم پیدا دي د خپلې ښځې نه د هغه نه بعد د خواښې سره زنا وکړه بعضې خلکو کې خو په اوله نه لا شروع وي دا مسایل موږ بیانول دغه شي دغه ګټه کله وي چې د دنیا خلک خبر شي سړي تلیفون کړی د خارج نه ما وراره ته د حسین ته چې یو اره د ده سره ما وغږوه بیا یې ما ته په تلیفون کې ویله تلیفون یې ما ته راوړ چې دا بار بار دا پوښتنه کوي نو یوه غریب وویلې چې داسې مشکل کې خو زه واقع شوی یم دا مسله خو ما ته معلومه نه وه 2 ګرامه په خوا کې واړوله چې دا نه رانه درېده ما نه زنا ورسره وشوه اوس زه په خارج کې اوسېږم کور مې په وطن کې ده دا 2 کاله کېږي که 3 کاله کېږي وطن ته هم نه یم تللی او د دغه معاملې د زنا 6 کاله که څومره وتلي دي هغه نه بعد مې هم د ښځې نه 2 اولادونه پیدا شوي دي اوس خبر شوم زه ته وکړم ما ویلې د دغه جواز صورت شته نه هغه مغلظه طلاق چې واقع وي خو جواز خو یو لیار لري دغه د جواز لیار نشته چې ور درګه یاد تا ښځه د بل چا سره یو وارې نکاح وکړي بېرته تا ته رواشي دا حرمت مؤبد راځي نو مطلب دا ده دا شیان پیښېدونکي دي هلته ګورې کتاب نه کړي چې و اولاده شوي وو الله مو د ابتلا ونه وساتي د و اولادو نه بعد د خواښې سره د خواښې به د څومره عمر وي خو شیطان ده چې د نبي علیه السلام ویلي دي شریعت ویلي دي چې ګورې د پردۍ ښځې سره مه ګوښی کېږه په کوټه کې چې ګوښی شو شیطان دریم ده نو په داسې وخت کې هم په زنا ګرفتاره کې چې د خپلې ښځې نه و اولاد هم پیدا دي ښځه هم ژوندی ده او اولاد هم تر پیدا دي دغه نه بعد د خواښې سره زنا وکړه نور دا جمع بین الاختین مسله مو اوس ویلې چې هر 2 ښځې چې دواړه طرفونه یو چې نر فرض کوي یا بله ورته ناروا کېږي بیا چې بله نر فرض کوي دا ورته ناروا کېږي د هغو جمع ناروا ده یو سړي ته